لیمن ګراس چې دی نو دا زمونږ دا د کال فصل دی. نو دا څومره خلک کړي او کله یې کړي؟ تقریبا موږ به ووایو چې 90% خلک ته دې کرونده کوي. نو زه وایم چې سره 10 کروڑ روپۍ د پاسه زموږ ته چې دی نو د انکم دی، سالانه انکم په سپرلي کې چې دی نو کړي او د دې په فصل په تیارېدو کې چې د دې نه دی نو د دې کال لګېږي. دا چې وکړلی شي یو پیره دې کټ کړو نو ختم شو که نه بیا ځان لګه. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو السلام علیکم، عمران بنیری یم او دا وخت په چروړی کې د لیمن ګراسو چې کومه شنه چای ورته وي یا لیمن ګراس ورته وي نو په هغه ځای کې ولاړ یم. د هغې ډیلر خالد حمید را سره دا وخت ولاړ دی، د دې نه تپوسونه کوو چې په مازو کې دا چای څومره خلک کړي، دا اوباسي کوم دی ته، د دې ریټ څه دی او څومره خلک دا په ځمکو باندې کړي. خالد بھائی د ټول نه مخکې تاسو ته هرکلی وایو پروګرام کې. دا راته ووایه چې دا لیمن ګراس چې کوم دی په دې ګاډو کې موږ وینو یا بره ځای کې کټر لګي او هغه ترېشل کوله د ټولو پټو کې هم لګیا دي، ولاړ هم دا خلک ریبي مو مختلف بازارونو ته وباسي. نو دا څومره خلک کړي او کله یې کړي؟ عمران بھائی ډېره زیاته مننه چې تاسو رالی او موږ له خو ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. بل عمران بھائی سره نورم یو دوه ملګري راغلي دي، د هغوی هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم. او عمران بھائی دا بوټی چې دلته دی دا د لیمن ګراس ته دا تقریبا 2000 خاوشا زما خیال دی دا بوټی دلته په مشرانو کې چا راوړی و. اوس هغه مشر خو علم نشته چې دا چا راوړی و، خو الله پاک ته وبهي د هغه د وجې دې خلکو ته ډېره لویه فایده ورسېده، ځکه چې دا لیمن ګراس چې دی نو دا زموږ دا د کال فصل دی، دا په کال کې چې دی نو دا یو فصل دی چې دی نو جي کېږي. بله خبره دا ده جي د دې خو لکه د بیمارو دپاره هم د دې لکه ښه کافي اهمیتونه دي په مثالو کې او په دوایانو کې او په مختلف قسمه شیزونو کې دا هغوی استعمالوي مو. بله خبره دا ده چې د دې د وجې زمونږ دې علاقې ته چې دی مازو ته کم از کم زه به مازی یونین کونسل یاد کړم، زمونږ مازی یونین کونسل بیا پراپر چروړی چې دی چروړی کلی بیا د دې ډېر زیات چې دی نو کرونده کوي. تقریبا موږ به ووایو چې 90% خلک ته دې کرونده کوي او د دې موږ ته تقریبا سالانه چې اسم نی نو زه وایم چې سره 10 کروڑ روپۍ د پاسه زموږ ته چې دی نو د انکم دی، سالانه انکم چې دی موږ ته دی نو انشاءالله د دې د 10 کروڑ روپو نه سیوا انکم دی موږ ته سالانه ټولې علاقې ته ټولې علاقې ته جي سالانه انکم تقریبا. حمید بھائی دا راته ووایه دا خلک کړي کم وخت کې، لکه فصل د دې څنګه چې غنم خلک کړي، تېره میاشت کې خلکو غنم وکرل، جوار کړي په ځان له وخت یې ګني ځان له وخت یې، دا په کم وخت کې کړي او د دې فصل په څومره وخت کې تیارېږي بیا؟ د دې جي دا زما خیال دی دا په سپرلي کې چې دی نو کړي او د دې په فصل په تیارېدو کې چې د دې نه دی نو د دې کال لګېږي. دا د کال یو کال لګي پوره، دا د کال فصل دی جي، دا د شپږو میاشتو فصل نه دی یا د 3 میاشتو، دا د کال فصل دی. دا چې وکړلی شي یو پیره دې کټ کړو نو ختم شو که نه بیا ځان لګه؟ نه جي دا تقریبا 2-3 کالو دپاره چې دی نو د دې دا بوټی ښه زبردست وي، ښه برابر بوټی وي او دا هیڅ هم نه کېږي. بیا 2-3 کاله وروستو چې دی نو هغې کې چې کوم صحیح ویهونه پاتې شوي هغه سړی واپس دوباره بیا نل کي او هغه بیا چې دی نو پټې بیا ډک کړي. خو لکه مطلب دا دی چې د دې تخم ډېر کامیاب تخم دی، لکه یو خو هغه ناکامه کېږي نه، که هغه څوک په وچ ځای کې نال کړي یا که په اوبو کې، د اوبو خو ورته خیر ضرورت په ګرمۍ کې ډېر وي، خو بهرحال په وچ هم کېږي او په لمده ځمکه باندې هم چې دی نو کېږي. حمید بھائی تاسو وایي چې تقریبا 10 کروڑ روپۍ آمدن چې دی نو هغه د پوره علاقې ته د دې آمدن راځي. نو د دې په څه حساب دا خرڅېږي؟ د کیلوګانو په حساب خرڅېږي، د منونو په حساب خرڅېږي، کیلو یې په څو دی، منې په څو دی، دړۍ په حساب خرڅېږي، هغې په څو باندې ورکوئ تاسو؟ دا جي موږ مختلف شهرونه چې دی دا موږ سپلای کوو، هغه که لاهور دی، که پنډی ده، که کراچۍ ده، که فیصل آباد دی، خو د ټول پاکستان شهرونو ته چې دی نو دا موږ سپلای کوو. نن سبا چې دی اوس نن سبا چې کوم د دې ریټ ټکلي ریټ دی نو دا د 120 نه 19 او تر 40 تر منځه پورې چې دی نو دا دلته چلیږي د کیلوګانو په حساب، د کیلوګانو په حساب باندې چې دا زموږ د کیلو مطلب د 120 روپۍ کیلو نه واخله د 140 روپو منځ کې کیلو چې چا سور یو بل سره بیه وکړله او جي. ها دا راته مو وایه د دې ډیلران د بار نه راځي
هغوی یې دلته پرچیز کی اخلي که نه مقامي خلک یې اخلي او هغوی یې ایکسپورټ کي بار ښارونو ته وباسي؟ نه جي زمونږ د دې کلي بیا زمونږ د دې علاقې او بیا د دې کلي زمونږ خپل ډیلران هم دي او د هغوی ښه تکړه ډیلران دي. هغوی دلته چې دی نو د خلکو نه والي زمیندارانو ته ډېره زیاته اسانه کړې ده ځکه چې هغوی دلته مال والي او بیا چې دی نو ډیلران په خپل والي او پنجاب ته وړي او هغوی هلته چې دی نو سپلای کوي. اختر علي چې دی نو د دې یو ښه لیډر دی دا ډیلر دی ځکه چې هغه تقریبا سالانه تقریبا 1 لک کیلو یا 1.5 لک کیلو مال چې دی نو هغه لي. نور داسې ډیلران دلته پکې دی چې فضلي ربیع امیر صاحب هم په دې کې یو ډیلر دی چې هغه هم ښه تکړه ډیلر دی. هغه هم 50-60 زره کیلو چې دی نو سالانه مال چې دی نو هغه الي او هغه سپلای کوي مارکیټ ته. حمید بھائی دا راته مو وایه دا چې کله کټ شي نو به د ټولو کوټو باندې که موږ وګورو یا موږ چې په دې ځای کې ولاړ یو نو هم لیمن ګراس پراته دي کټینګ د هغې شوی دی نو دا دغسې بس کټ کې ترېشل کوئ که نه بیا یې وچوئ او د وچېدو نه پس بیا د کیلوګانو په حساب دا تاسو ورکوئ؟ یاره جي دا موږ چې دی نو دې دپاره موږ پټي ته دا موږ اوسو کسان دې پسې موږ بوزو او دا موږ لاول کټ کو او بیا هلته چې دی نو کسان چې دی نو ګیډي کې دا پاسه سوکه دی کې دا پاڼه ده نو هغه پاسه پاڼه چې دی نو هغه ته موږ کټ کو ځکه چې د هغې استعمال اصل کې دا وړ چې دا په یو وخت کې ډېر ښه وړ و چې دا به ټوټل خرڅېدو خو اوس داسې چې اوس یې ماته ښکاري پیداوار یې زیات شوی دی نو د هغې په وجه باندې چې دی نو موږ ته دا بره پاڼې کټ کو او دغسې یې ګیډي کو او دلته یې راوړو. بیا موږ د دې لپاره موږ سره مشینان دي په هغې باندې موږ کټر کو او وړی کو او بیا یې موږ راوړو په چتونو باندې واچو. بله خبره دا چې دا د باران نه به لکه مطلب دا بچ کوي او دغه ځکه چې لکه دا ګیس ډېر زیات کوي او په کوټو باندې دا موږ واچو په لینټرو خاص کر په لینټرو یې موږ واچو ځکه چې لینټر یې لږې صفای نو په هغې باندې چې وچ هم شي نو رنګ هم ښکلی یو ښه. حمید بھائی دا راته مو وایي تاسو وایئ چې تقریبا د 95% نه واله د 98% خلک په دې ځمکو باندې دا کوي نو د دې نه علاوه جوار غنم یا نور څه فصلونه تاسو په دې ځمکو باندې نه کړی د دې مدن دوره شته چې هغه تاسو له کور کړي؟ نو یاره تقریبا د دې یو کال 2 کاله مخکې چې د دې کوم ریټ چلیت په دې علاقه کې نو د دې ریټ زمونږ د کلي ریټ چې نو تقریبا 200 روپۍ و اندازه تن بیا د آلته د مارکیټ ریټ چې نو خو تقریبا 250 نمو پر تر 300 پورې چې دی قریب داسې ریټ و نو چې په 200 کې لکه مطلب د یو سړي پټی دی یو جریب پټی دی او هغه چې دی نو تقریبا 200 دړۍ دانې کوي یا 300 دړۍ دانې کوي نو چې 300 کیلو چای وکړي نو هغه د دې د یو کال لا فصل چې دی دا بیا دغه 2 فصلونه خو او ډېر یو پایدار فصل لکه مطلب دا موږ له خدای پاک لکه مطلب یو قدرتي خزانه دلته موږ به تا ته ووایو چې راکړې وه خو لکه څه زموږ د غلط طریقه کار د وجې چې موږ مارکیټ ته سپلایي په صحیح طریقه ونه کړه د دې لپاره دلته داسې یو تنظیم جوړول پکار و داسې یو خلک راجمع کول پکار چې دا موږ په صحیح طریقه باندې چې دی دا موږ مارکیټ ته سپلای کولې. اصل خبره دا ده چې دا ډېر د عزت روزګار هم دی خو افسوس دا چې زمونږ دلته خلک سادهګان دی نو هغوی په دې وجه باندې چې دی نو زمونږ نه چې دی زمونږ روزګار لږ کمزوری شوی دی او الله دې وکړي چې مطلب او موږ هغه خلکو ته دا وایو چې څوک په دې کې څه کولی شي هغوی له پکار دي چې موږ له دا مخ په وړاندې ووسي چې دا بار دنیا ته هم چې دی نو ولیږي او نورو ملکونو ته هم ولیږي چې دا مطلب یو انټرنیشنل ورډز دی نه جوړ شي. حامد بھائی دا راته ووایه تاسو وایئ چې د دې روزګار یا د دې ریټ چې دی نو هغه مخ په کته را روان دی نو تاسو د دې دپاره څه داسې په مقامي سطح باندې یا په سیاسي سطح باندې څه هلې ځلې نه دي کړې چې د بار ډیلران د پنجاب نه د کراچۍ د سند د بلوچستان ډیلران تاسو راولئ او هغوی دې ځای کې په دې باندې یا انویسټمنټ وکړي یا خلکو ته داسې قسمه طریقې وښیي چې د دې دا پیداوار نور مخ په وړاندې لاړ شي او د دې دا ریټ نور هم سیوا شي او د خلکو دا روزګار چې دی دا نه خرابېږي؟ د دې لپاره جي داسې د دې لپاره موږ یو طریقه روانه کړې وه په دې علاقه کې د هغې لپاره په هغې کې د ډي سي صاحب سره هم خبرې شوې وه او مطلب نور هم د ضلعې مشران چې دی نو د هغوی سره هم خبره شوې وه. هغوی وی چې لکه مطلب موږ داسې دغه دغ کړی و چې دلته به یو څو ډیلران او د هغوی سره به خپل د دې یو لیسنس او هغوی سره به د دې خپل یو کارډ لکه چې کم لیډر سره چې هغه کارډ نی او هغه لیسنس نی هغوی ته به مال چې دی موږ ټولې ضلعي پولیس هم ته موږ دا اطلاع ورکړې وه چې لکه مطلب تاسو به هغه سړی نیوئ چې لکه مطلب دا چا سره لیسنس نی او چا سره دغه پرچي نی نو دا به تاسو نه سپلای
کوئ. خو افسوس دا چې پښتانه یوازې دغه بېننګي نشو ویلی چې د کام دپاره بېننګ دي که خپل روزګار دی نو د هغې دپاره هم په بېننګۍ په یو لار روان شوي دي. موږ دا غواړو چې لکه مطلب د دې دپاره یو منډۍ جوړه شي څنګه چې لکه میله مطلب لکه یو دغه دی که نه نو د دې دپاره موږ داسې منډۍ جوړه کړو چې لکه مطلب یا زموږ په دې مندڼ کې موږ دې دپاره یو ځای وټاکو چې هلته زموږ بنډایي یو ورځ داسې چې هغې ته موږ دا مالونه وړو او د پنجاب او د سند او د کیپی یا د بلوچستان ټوټلي لیډران نازي او مطلب هغوی ځان دلته د لاټونو په حساب باندې چې نو مال لري او د ښکۍ نو لکه مطلب ډېره زیاته به ښه شي. داسې ډېرې پیرې د علاقې او د مشرانو کوششونه دغه وکړو خو چونکې کامیاب نه شو. حمید بھائی دا راته ووایه په آخره کې څه ګورئ د یو سیاسي لیډر په توګه باندې تاسو تیر بلدیاتي الیکشن کې ناظمې ته ولاړ یو ویژن هم لرئ یو سوچ هم لرئ د علاقې په ستونزو کې د علاقې په غم خادو کې هم تاسو شریک یې. څه ګورئ چې د دې د روزګار په کته روان دی او دغه 98% خلک چې دی چې د دې روزګار سره وابسته دی آیا هغوی به بېروزګاره نه شي دا روزګار به ترې وانغستی شي که د دې دپاره څه پراپر فورم ونه کتی شو یا څه حل راونه ویستی شو د دې دپاره؟ نو ستاسو خبره خو ډېره غوره ده چې دا د دې لپاره داسې قسمه طریقه کار جوړول غواړي چې ستاسو خبره چې لکه مطلب 89% خلک یا 80% یا 90% خلک په دې کې په روزګار باندې دی او هغه خلک چې دی د هغوی روزګار چې دی نو یو قسمه خرابېدو طرف ته زه به درته دا ووایم چې یو قسمه خراب شوی دی. مطلب کومو خلکو به چې مطلب لکه مطلب کومو ډیلرانو به چې 50-60 کیلو مال اغست هغوی هم د هغه دغه نه دي پاتې شوي. اصل وجه دا ده چې د دې نقصان بیا دلته زمیندار د وجې دومره نقصان پیدا شو چې هغه ډیلر ته هم ووتو او هلته یې په مارکیټ باندې مصرف پرېوتو. د هغې وجه دا وشوه چې زموږ مال مارکیټ ته ډېر بې ترتیبه روان دی. زموږ د دې مال لپاره ترتیب جوړول پکار دي او د دې علاقې او د دې کام مشرانو ته لکه زه دا یو قسمه درخواست کوم چې هغوی دې راپاسي په دې باندې ټول موږ مشترکه باندې کینو ځکه چې دې کې زموږ د بچو روزي ده د دې ټولې علاقې او د دې ټولو خلکو د ماشومانو روزي ده په دې کې نو دې کام له او دې لکانو له پکار دي چې هغوی راپاسي کم از کم ځوانانو له پکار دي چې هغوی راپاسي او په دې باندې چې دی نو یو دغه خبره وکړي او د دې لپاره یو داسې ترتیب جوړ کړي چې زموږ مال داسې بې ترتیبه مارکیټ ته نه روان چې هغوی په یو ښه طریقه باندې یو د عزت په طریقه باندې چې دی نو مارکیټ ته روان. حمید بھائی ډېره مننه. اخري تپوس د نه صرف کومه د شنې چای نه علاوه کومه چې عامه قهوه ده لیمن ګراس دی خلک یې او دا په هغې کې استعمالیږي دا بوټی د هغې نه علاوه دا په څه کې استعمالیږي؟ بس اخري مختصر جواب راله راکړئ. یله جي دا یوازې په چای کې نه دا په مثالو کې استعمالیږي جي او دا چې دی نو دا په نورو دوایانو کې په مختلف قسمه دوایانو کې دا استعمالیږي. د موټاپې دپاره چې دی نو دا یو ډېر زبردست شی دی لکه مطلب تاسو ووایئ چې لکه په چای کې چې دی نو لکه مطلب دا دغه دی که نه او مختلف شیزونو مثالو کې یو شي کې بل شي کې مختلف قسمه شیزونو کې چې دی نو دا استعمالیږي. بل د دې که په سالن کې هم دا مطلب یو پټ واچوي یا دغه لکه یو دا پخی هم ډېر زیات ځکه چې په دې کې ډېر زیات هیټ دی که نه او بله خبره دا چې لکه مطلب د دې پکې یو قسمه ذایقه هم راځي لکه څنګه چې د لاچای ذایقه ده داسې د دې خپل هم یو ذایقه ده. لکه ډېره مهرباني ملګرو د خالد حمید بھائی خبرې اترې تاسو واورېدې دا لیمن ګراس دی او په چروړی کې یا په امازي کې او اوورال په چروړی کې خاص کر دی وي چې 95% یا 98% خلک چې دی نو هغه د دې سره وابسته دی او که نن سبا تاسو د چروړی کلي ویزټ وکړو نو چې کله تاسو د چروړی کلي ته انټر شئ نو په هره کوټه باندې په هر لینټر باندې به تاسو ته د لیمن ګراس دا چې کومې پتې دي دا کومې پاڼې دي نو دا پرتې دي او هر سړی هم په دې کاروبار کې وابسته دی ځکه چې د دې سره روزګار دی او د دې نه د هغې آمدن دی. او حمید بھائی په خپلو خبرو کې ووایي چې تقریبا په سیزن کې سالانه چې هېڅ هم نه نو تقریبا دا 9-10 کروڑ روپۍ چې دي نو دا په دغه کې راځي د دې نه آمدن راځي. نو خدای دې وکړي چې دغه روزګار خراب نه شي او زموږ اعلی چارواکو ته هم خواست دی چې هغې راشي او د دې لیمن ګراس دپاره داسې طریقې داسې ټکنالوجیز داسې مشینان داسې طریقې دې خلکو ته وښیي چې دې کاروبار هم خراب نه شي.
او د دې روزګار چې دی هغه هم دغسې قایم او دایم پاتې شي ځکه چې دي دوار غنم پیاز ټماټر الوګان پرېښي دي او په خپل 98% ځمکو باندې چې دي نو صرف لیمن ګراس کري او دغه روزګار کوي. ستاسو د کتو یو جهان مننه. الله په امان.